اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وګو مینوالو السلام علیکم. نن د ایاز غزل د شعر و سخن له طرف نه تاسو ته د پښتو په تجرباتی هايکوګانو کې د متلونو استعمال وړاندې کوم. عرض دی لور خپل مور ته په جړا کې ویل داسې زلمی ته دی واده کړم چې مدام شپېلي وهي ستوانو سره مدام شپېلي وهي ستوانو سره او وایي چې لوشم یا نولتې وهي هره خواري مې په اوبو لا وکړي چې عقل وی دی که نه میخه لویه او مدام هندو ستړی وي خدای ناراضه مدام هندو ستړی وي خدای ناراضه وایي جانانه ځان به وبیلې خو ما په هیڅ حال کې خپلولی نشي او د ښایستونو نندارې نه کوي د ښایستونو نندارې نه کوي په نصیحت ورته ډېر ستړی شوم خو هر د هیت په خوراک څه پوهېږي او سترګې له تا نه څنګه واړومه سترګې له تا نه څنګه واړومه کاڼي خوړونو کې سلوک خو نه دي خو لیونی عقل پسیر وي تمام خو لیونی عقل پسیر وي تمام. او نن یوې ښځې خپل خاوند ته ویل زه په پردي خشاک تنور بلوم ته چې مدام تر ښځې ځان ته وهې او چې پرهرونه مې د زړه خواږه شي پیغلې د چم راته اوبه خړې کړي ما ته مالګینې خنداګانې کوي او وایي چې ښه فصل کرلی شي خو د پرې کولو په چل نه پوهېږي ناس دې په لوټه باندې لور تېروي ما ورته ویل لږ مې دمه کړه که نه راته شیرینې په خندا کې ووې د ستړو ځای شاباس ګړی د ګله ما ورته ویل لږ مې دمه کړه که نه راته شیرینې په خندا کې ووې د ستړو ځای شاباس ګړه د ګله او وایي افسوس چې زه به سوټې تپم ګوجر د ما په مینه نه پوهېږي لکه سنډا ته چې رباب وهي څوک او مسته چې یو منګې په سر کېږدي نو ځان سره درې منګي په لاره وړي پوهان خو نه جاړي بارونه جاړي او داسې راګیره کړه د جون غمونو اوبه شوله د واورې په شان کلکه چې څومره یادېده شیرینه او ځان له به نور غمونه وګورمه تا ته به څه د راز خبره کوم ته خو د پیش نه په شمخان جوړوي او په نورو خلکو دومره مخ نه وینم ته زما خپل یې ځکه تاله راغلم ځکه چې لاس مات شي نو غاړې لځي او اوس په فریب کې د ژوند نه راځمه ایټ کې په ما باندې که راغله نو څه د کونډو رنډو څوک تپوس نه کوي او دی خو بلا سوخپې زما وي سبا خیر دی که زوی باندې خرچې کومه لور خو خزله د پردي ډیران وي او ګیلې دې ټولې په سر سترګو منم ولې یوازې زه خو ګرم نه یمه سجرنده ورانه صدانې نه مې دي او وایي الفت کې مصلحت نه منم ډیره بې وسه که یادېږمه خو زه به د تورې سره سټ مګمه او وایي چې دومره هم قمقله نه یم بس ویلم دې خټې له لږې اوبه ځکه په تش کوي ارټ ګرځوم او وایي چې خوښ مې دي خو څه وکړمه زما د کور دروازې دنګې نه دي ځکه وخان پکې ساتلی نشم او د اوبو لاره وي په ژرنده منم
خو چې بې ننګه غورځنګونه کوي ورته بندونه د ناموس تړمه. والسلام.